دا مخال زما سره ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی موجود دی. کوم په بلوچستان کې چې بیلې لخوا په یو ټرین باندې حمله کیږي او ټرین سوځي او بیا د ټرین نه مسافر تختی او بیا په دغه غله باندې پاکستان آرمی دغه اپریشن دې ته په کم نظر ګوري؟ علف خان اروره د دې خو چې څومره مذمت وکړو نو کم دی، لکه ملک ریاست کې ریاست نه دی جوړېدل پکار او نه پکار کیدی شي. خو علف خان اروره تا سره مخکې مونږ په دې خبرې کړې چې بی بلوچستان کې یو کور کمانډر دی، په پنجاب کې سلور دی، داسې په خیبر پختونخوا کې دی. د دې مسلې کو تاسو بنیادی حل ګورئ کنه نو دغلته به کور کمانډران جرنیلان زیاتوي، د سکیورټي دغه به زیاتوي، په یو کس باندې کنټرول نه کیږي. او نور موږ مکمل مذمت کو، مطلب دا دی چې بی نن ریلوی محفوظه نه ده، نور دغه ني نو دې سره چې دې ستا چې دا کم خوارج وته دی وایي چې لکه انسانان خو ته نشي ویلې، خوارج وته ویلې شي چې دې خوارج د یو علاقې د دغه امن او امان خرابۍ د خکې. نو الله دې وته د نیک هدایت وکړي او کو د نیک هدایت وطني نو خدای دې داسې غرق کړي چې څنګه وي فرعون او نمرود او شاداد دي غرق کړي او هغه شانتې دي غرق کړي. کو ستا فوج نو ته د عراق حل ګوري، د شام حل ګوري، د لیبیا حل ګوري، دا څومره ملکونه کو نن امریکا ته باندې زور زبردستی کوي کنه صرف د دې فوج د وجه نه کوي. بل ورستا په دې شیشه مې کتل ترناب کې او سومړی شوی دي ولیا فوج کړی دي په دې 400 کې څومره دا ګوره دا څوک کوي. خدای ته وګوره ته وزیرستان ته تللی شي، شوال ډېر ښکلی ځای دی هلته تللی شي، خو مري ته واګا بارډر ته تللی شي. ولې هلته امن دی چې فوج دی. دا غلطه خبره ده. زما ریاست کې ریاست مه جوړوه چې څنګه دا نور دغ کېږي همداسې به دغې برتي پکې وکړه ورته موږ له جرنیلان زیات کې، موږ له دغه زیاتې کې چې دا ژوند خو ډېر مختصر دی علف خان. نو چې دا موږ ټول وخت په جنګ او شر تیر کو، په دې تیر کو یاره زه آزاد یم. آزاد څه ته وایي؟ آزاد چې به ته سان دغه خبره دا ده مونځ او دس کولی شي هر څه کولی شي، دا تا ته دي. ستا نن په ترخګرۍ د لاسه چې دی امن او امان خراب دی، تباه دی، ستا د پاسپورټ څوک دغه نه کوي. ولې دا خلک امریکې او بار ملک ته ولې روان دي؟ برطانیې ته. څوک پاکستان ته راځي خو بار ملک ته ځي. ستا کو دا لږ ډېر عزت پاتې دا د فوج د وجې نه پاتې دی. دا د فوج د وجې نه تاله مطلب دا چې دا خلک دومره ستا امن او امان دی، روزګار دی، دا د فوج د وجې نه دی. فوج د ختم شو ستا به بیا دغه نه افغانستان دی ته وکتل بد حالو، د هغې نه د فلسطین نه د نور ملکونو نه لیبیا نه شام نه د دې نه به زیات بد حالي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. سترګور ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی دغه خبره چې دغه بیلې یو دهشتګرد تنظیم د دې په ضد باندې کاروي کول پکار دي، اپریشن کول پکار دي. د آرمی دغه اپریشن ستایي او وایي چې کوم ځای کې آرمی وي هلته امن وي، چې کوم ځای کې آرمی وي هلته خوشحالي وي، هلته ترقي وي. نو پکار ده چې پښتونخوا کې هم دغه شانتې جرنیلان زیات شي، په بلوچستان کې هم جرنیلان زیات شي. او بل د دغه ریل چې کوم جعفر ایکسپریس باندې کوم واقعه شوې وه د هغې په سختو ټکو کې مزاحمت کوي او دغه کې ککړو ته عبرتناکه سزا مطالبه هم کوي.